السلام علیکم د نیوز اب نستاسو کور بابو بکر صدیق په خپل خبرونه کې تاسو ته خرکلی او ستړي مشي وایم. مهم خبر تاسو را شاملو چې د ضلع مردان سیمې دوبېډه کې یو تاریخي او ستره دښمني نن په دوستۍ کې بدله شوه. د یو اندازې مطابق په دې شخړه کې تقریبا 22 تنان قتل شوي وو. په ریکې اول کې بخشیر حضرت شیر او په ریکې دویم کې اخترزیب شامل وو. راځئ چې تفصیلي رپورټ تاسو را شیر کړو. چاته جرګې مرکې کېږي او د هغې نه امن جوړېږي. زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې په ټوله دنیا کې بدمون چې دا د ټول نه غټه انډسټري ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشئ په خیر راغلی. زه یم ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان. قدرمنو، نن د ضلع مردان په سیمه دوبېډې سره یو ډیره تاریخي روغه وشوه. اخترزیب لالا دې ټایم کې ما سره په پروګرام کې موجود دی. نو راځو او اخترزیب لالا د دغې دښمنۍ چې نن الحمدلله د صدوم جرګې د لاندې دغه دښمني په دوستۍ کې بدله شوه. په دې څه تېر شو، د دوی معاشیات، د دوی تعلیم، د دوی کاروبار څومره ډاون شو، هغه به ماته اخترزیب لالا وایي. اخترزیب لالا ټولو نه لومړی خو به ورته زه مبارکي درکړم. یقینا دا ستاسو دپاره ډېره د فخر خبره ده او د خوشحالۍ خبره ده. دا راته ووایه د ټولو نه لومړی چې کله تاسو ماشومتوب وي یا تاسو کله د دښمني تاسو ته وشوه، نو هغه ټایم کې ستاسو فیلینګ یا ستاسو چې کوم هغه بزنس دغه و هغه ډاون شو، ستاسو معاشیات، ستاسو تعلیم، نو د هغه سر نه راوړه تر د نن ورځې پورې دا موږ ته مختصر شانته ووایي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم د میډیا والا یا دلته چې نور څومره میډیا ول ملګري راغلي یا موجوده چې کوم کسان دي روغه کې کوم رابللي یا بغیر رابللي نه راغلي د ډېره زیاته شکریه ادا کوم. او دښمني یو داسې شی دی موږ باندې ذاتي چې کومه تېره شوې ده، لکه په دې کې زموږ کورونه سوځېدلي دي، په دې کې زموږ کډې در په در شوي دي، په دې کې زموږ جاني مالي هر قسمه نقصان شوی دی. بالکل. او په دې کې زموږ د ماشومانو تعلیم باندې خو کم از کم 80% اثر زموږ د ماشومانو په تعلیم باندې غورځېدلی، ډېر په پټه باندې چې ډېر کم تعلیم موږ پې باندې کولی شو، ډېر په یره باندې خو لکه څنګه چې نور عام خلک تعلیم کوي نو هغه شان په خپلو بچو باندې نشو کولی. او بل د زموږ لومړی چې کله دښمني راتله د دې نه مخکې زموږ ښه خسته بسته کاروبار او ښه د خلکو سره ناسته پاسته عزت او هغه هر څه چې کوم دی په سین باندې لاګو شو. یو ډېر انتهایي خطرناک ماحول ته، یو انتهایي خطرناک اور ته زموږ د خپل نسل، زموږ د بچي، زموږ د خاندان کم از کم زموږ سره ټول په دې اور کې وسوځېده. او اوس زه د الله تعالی انتهایي لاک لاک شکرګزار یم. زه چې د الله تعالی د ټول عمر په سجده باندې دا سر کېدم، د یوې لحظې شکر یې نشم پوره کولی چې نن الله پاک موږ هم رحم وکړو. او زموږ د علاقې د مشرانو زه ډېر انتهایي شکرګزار یم چې زموږ د سختې ته او زموږ د تکلیف ته وکتل او د الله تعالی د رضا دپاره راپاڅېد او زموږ د کور روغ کړو. زه د دې که زموږ محالف کومه ډله ده او که زموږ د الله تعالی د زموږ د ټولو په خپل منځ کې روري نصیب کړي او انشاءالله تعالی که هیرې پاینده کې به زموږ دغسې روري انشاءالله. او زه ستاسو د ټولو زیاته شکریه ادا کوم. یو کوشچن درنه بلکې که چېرته زموږ په معاشره کې داسې مشران راپانسي او دغه اور بلي او څه خلک هغې ته نور هم کوکې ورکوي او هغه اور بلوي، نو دغه اور به څومره خورېږي، څومره تباهي به کوي، زموږ معاشیات به څومره لاندې ځي، زموږ دښمنۍ به څنګه مخکې ځي. بیا جی دا به د دوو کورو تباهي نه وي. کله چې شروع شي دا دوه کورئ او بیا په دې کې چې که داسې مشران راپانسي نو دا اول نه دوو خاندانو کې خوره شي او بیا د دوو خاندانونو نه دا په کلو باندې خوره شي او په دې علاقه کې یو قسم د اور په دې باندې وګرځي. څنګه چې زموږ په دې ټوله علاقه ګرځي دې سره زموږ دوه کورونه متاثره شوي، په دې زموږ ټوله علاقه متاثره شوې ده، د ټولې علاقې زندګي په دې باندې په تکلیف کې وه. نو زه دا شکریه ادا کوم د دې مشرانو چې نن دا ټوله علاقه د دې غم نه، د دې اور نه او د یو ډېر خوشحالۍ ماحول ته راوسته. دا څومره د خلک چې تاسو وینئ نو دا صرف او صرف د دې خوشحالۍ دپاره راغلي چې د ټول علاقه کې یو سکون خور شو. بالکل. او انشاءالله تعالی د ستاسو د دې میډیا په وجه باندې او د دې مشرانو په وجه باندې انشاءالله تعالی په آینده وخت کې به زموږ په دې کلي علاقه کې هم دغه شان دا روغې کېږي او دا ټول خلک به چې دې ته ګوري انشاءالله تعالی نو ټول به خپل روري یو بل سره قایموي انشاءالله. آخري سوال دا دی که نه چې تاسو به د دې نننۍ ورځې ارمان ډېر زیات کړي. صحیح ده. ډېر تاسو وایي چې بس هغه ورځ به کلی چې کله مونږ راوړ شو زموږ نه دا ټوپک وشي مونږ آزاد ژوند تېر کړو. هغه ټایم کې داسې یو موقع راته ووایه چې تاسو پکې د دې ورځې د نننۍ ورځې د دې خوشحالۍ
تاسو ارمان کړی تاسو خواهش ساتو دا خو چې موږ د 14-15 کالو نه او هره لحظه زموږ د ارمانو موږ د چا سره جومات ته نشو تللی مانځله موږ په حجره کې نشو کېناستې موږ د چا یار دوست غم ښادې دواړو نشو تللی او موږ د خپلو د کلو د لارو د کوڅو ډېر ارمانونه کړي دي چې الله دا موږ ته د ورځې رڼا وښیي دا موږ د شپې لیدلي خو دا موږ د ورځې نشو لیدلی او زه انتهایي نن په دې خبره خوشحاله یم چې د یوې لحظې ما دا ارمان کړی چې الله موږ د ازادي راکړي او الله تعالی هغه ازادي زموږ نصیب کړله زه د خپل علاقې د مشرانو او ستاسو او زه د ټولې علاقې انتهایي شکرګزار یم شکریه چې دومره قیمتي وخت یې موږ له راکړو او زموږ په دې روغه کې شامل شو شکریه الله هم خاطر وباسه ډېره مننه جی